आज भी 20 रुपये आज भी हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ستا نوم څه دی خالد خالد دا راته ووایه چې دا د ټکسلا بازار دی که نه؟ आज भी 20 रुपये बाजी आज ته تعلیم نه کوې چې ته دلته کتاب پولې خرڅوې زه دا پولې خرڅوم او پلار پلار دې بیمار دی जी बाजी کتونکو ورځو د دوی کور ته د دې هغه پلار هم تاسو سره شو راغلی ما ټکسلا بازار ته دا یو ماشوم دی چې ډېر زیات قابل دی سکول کې به فسټ پوزیشن دا اخیسته خو چونکې د غربت د لاسه راغلی دلته کې پولې خرڅي نو ورځو د دوی کور ته کتونکو تاسو زما دا کیمرامین صاحب تاسو دې ته دا دوايانې لګې شو کې دا ویني دا دوايانې دي د دوی د استعمال لپاره ډېر بې انتها دوايانې دغه ټیسټونه دي دا هم تاسو وینئ څنګه یې جی الحمدلله دا راته ووایه چې په ټکسلا کې ژوند څنګه کوی ټکسلا کې دلته کې څومره ټایم نه پاتې کېږي دلته چې زه تقریبا 14 کالو نه او په 14 کالو کې دا بچی د 14 کالو دی ورپسې دا ماشومه ده بیا دا وړه ده یو بله ده دنه مشران دوه مړي دي او دغه دانو ماشین دی د پولو هغه مخکې ما چلو دلته په دې ګلو کې په هغه ټایم هم پاس کوو اوس راته دا هیپاټایټس سی چې شروع شو نو د دې 4 کاله وشو علاجونه هم ډېر وکړل خو اخر ډاکټرانو وویل چې ستا دپاره سرکاري دوایي چې کومه ده دا جګر دې کمزوری دی نشي برداشت کولی او د دې وچ شوی دی ستاسو دا ساه تاسو چې دا ساه دونه په سختۍ سره رالې د دې وجه د دې دا دغه دی چې دا چجې مینې دردونه کوي دې سره دمې تکلیف هم شروع شوی دی بیا ورسره شوګر هم شروع شوی دی بیا فالج راباندې ما ټیک کړی دی نو پنډۍ او لاسونه مې وچ شوي دي که نه نو بلکل داسې دغه شوی یم نو اوس ډاکټر شیررحمان مردان دا ویلي دي چې یاره ته دا چې جګر دې بدل کړو نو ستا سیسټم به بیا صحیح شي نو اوس الله ته ځان سپارلی دی دا راته چې تاسو خو دلته کې پاتې کېږئ په ټکسلا کې خو تاسو د کوم ځای زه بردیر د کوهستان یم د دیر کوهستان جی جی دلته راغلی دلته خپل ژوند کې جی او دا ګلالان دا ستا بچي دي دا زما بچی بس دا یو دا زوی دی یو دی دا لور ده او یو دا ماشومه ده یو بله وړه ده بله وړه ده اصل نور د ګټې وټې څه زامن نه نه نشته دی دقه یو بچی دی او دا بچی چې دی ګټې وټې تاسو خبر کو دی تعلیم کوي د شپږم کې سبق ویلو نو اوس دا درېیمه میاشت ده چې زه چې بلکل کټ شوی یم نو دا هغه سبق هم پرېښی دی سبق یې پرې جو هغه ریړۍ لیزي راځي نو ماښام چې څه راوړي جو هغه مونږ له دوایانو نه مې بیا د شپې بوځي ښه دا راته ووایه چې لکه دی خو ځي دی مزدوري څونه کوي 200-300 زر روپۍ دا راته څونه مزدوري کوي دی چې لاړ شي نو دی جوار چې دی نو په دغه جوار په 300 روپۍ دړۍ ده نو چې هغه راوړي نو په هغې کې دړۍ جوار دی وباسي نو 1200-1400 روپۍ چې هغې کې کیلو ګیس واچوي نو 300-350 روپۍ دلته پاتې شي نو په 300-350 روپۍ ستاسو خروج کو ستا ډاکټر خرچه یا مطلب د کوارټر د کوارټر کرایه څومره ده د دې 1000 ده جی 1000 روپۍ کرایه ده جی جی دا تاسو برداشت کوي چې مشره دا خو دلته ستا د علاج هم خرچې دي دلته ستا د وړو هم خرچې دي نو دا برداشت کوي شي نو بس دغه بچی دی کله کار زیات کله کم نو بس خپل هغه تکلیف دی پاس کو او که چا مدد وکړو نو هغه هم پکې دغه کو نو دا یې چې هغه دا 3000 روپۍ یو دوکاندار په ځان ایښي دي فی سبیل الله او 4000 موږ ورسره برداشت کړو ټایم دی دلته تېرو خپل ځکه چې د غرونو اوسېدونکي وم نو اوس واورې دي هلته د پاتې کېدو نه یم دا راته ووایه چې ستا د میاشتې د ډاکټر څونه خرچه ده 10,000 ده 15,000 ده 6,000 ده 2,000 ده زر ده څونه ده ډاکټر شیررحمان چې کوم دوایانې وې هغه زما 12,000 روپۍ د میاشتې دوایي وه نه نو هغې چې دی نو چې کله هغه دوایي کار پرېښودو نو هغې دوایي بنده کړله نو اوس په ما باندې تبه راشي یا ټوخی راشي نو چې ډاکټر له لاړ شم ډاکټر چې هغه ټسټونه وګوري نو هغه هم نه راکوي دا هم ستا جګر دپاره نقصان دی نو بس خپل هغه ټیم پاس کو دا ماشین ځان ته ولګوم د باپ نو هغې باندې هغه سا مې شي جي
داسې چې ته ټایم راغلی دی چې ته بچي دي کار نه دی کړی باران جړی چې ته مطلب دی چې ته ناره نورم تېره کړې د هم پکې راغلي دي او بس الله ته مو ځان دغه کړی دی نو راځي ژوند کې دا هم راغلي دي تېر شوي کتونکو زما سره دلته کې بسن کې یو ګلالۍ ناسته ده چې د دې نه هم یو دوه درې پوښتنه کوم ګلالۍ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې بچی ښی خیر دا بچی ولې دا اواز دی ولې سنه دې خراب دی سینه دې خرابه ده ډاکټر له نه تللی بچی ولې ابو بیمار دی ابو خو بیمار دی ټیک شل نو بچی ته هم بیمار یې کنه ته به د خپل صحت خیال نه ساتي ولې زما ګلالۍ ولې جاړي ولې بچی زما ګلالۍ جاړي ابو پسې دې خپه ها ابو دپاره دعا کې چې الله دې ابو ټیک کی کومه بچی اسکول وې سویم کې بچی یو اول کې نو بچی کم از کم د ځان خو علاج وکړه چې دا سینه خو دې ټیک شي اواز دې خراب دی کم از کم خپله خو خیال ساته که نه بچی بچی په ګاونډ کې دله څوک راغلي دي چې دله چیر وټی چې وظیفه دله نه درکوي درکوي راکي درله دلته کې پښتانه شته نو شته دي بچی دا په دې سکنجه کم کتونکي ناست دي ستا ماماګان ستا مشران ناست دي دوی دپاره به سپیشل دعا کې انشاءالله تاسو له به د کوارټر کرایم رالیږي ستا د پلار د علاج دپاره او ته به تاله به که خیرې پیسې دوی رالیږي ستاسو د موبایل نمبر هم ورته راځي ستا پلار ته پیسې رالیږي ته به ځان نه ښکلی ګرم سویټر هلې ګرم څادر به ځان لالې او تاسو له به د کوارټر کرایه لګي ځان له به بوټان هلې بچې ته به ښه ښکلې تعلیم کې سبق به وایې قرآن حافظه به جوړېږي ښه بچي صحیح ده که نه بچي او د پاپا دپاره د دعاګانې کوه او ورسره دغه وروڼو ته به دې هم دعاګانې کوې ښه بچي اسلام علیکم وعلیکم السلام ولې یار ستا په سترګو کې اوښکې ولې وجه پلار بیمار دی ټول کور پیښې سر باندې چل کېږي والله چا ستا په سر څه چل کېږي دا راته ووایه چې سهار نه واله ماښامه پورې ریډۍ ته ولاړې او څو روپۍ ګټې بچي زرو شي 1200 شي هغې کې څه ګیس ډکم څه سار له دانې والم څه کور ته راوړم 200 300 روپۍ پاتې شي هغه بس کور کې خرچه شرچه ولګي څه ولګي کرایه هم د کور دونه ده بچې تعلیم نه دی کړی تعلیم ما کوه شپږم کې استپلار بیمار شو بس ما ویل اوس رړۍ ته ودرېږم نور څه نشته بس تعلیم نه کوم بس پلار ډېر بیمار دی بس زه بیا رړۍ ته ودرېدم بس پلار بیمار دی هغه بیخي بس ټپ د تور زړی ده شوګر یې دی بس دونه بیخي چل دی بس د پلار دپاره د خپل تعلیم قربان که تعلیم دې پرېښوده هم بچي نور وروڼه هم نشته یو ورور درې خویندې دي دي له بس نور څوک راوړي زه یو یم تعلیم کول غواړي بچي تعلیم دې وخت دی بچي ستاسو ښه دا راته ووایه چې څنګه ما واورېدل د کیویتا به په سکول کې فسټ پوزیشن اخیسته هاو بس بیماریانو پلار ګیر کوسته ما ویلې بس نور سکول نشم ویلی هر کلاس کې به دې فسټ پوزیشن اخیسته هاو ټیچران سکولان هم راته ویلي ولې دې پرېښوست وایي تا خو دونه ښه ویلې اوس مې پلار ته راځي روزانه ډرنګونه کوي وایي دا سکول ته رالېږه وایي دې خو دونه ښه سبق ویلو کتونکو هم د دې لپاره زه دومره لرې راتګ ما وکړو زما سره په څنګ کې چې کوم ناس مشر دی خپله مزدوري به یې ښه کوله
د پولو ګاډۍ ده چې کومه لګولې ده نو دوی به خپله مزدوري خو ښکلې کوله تور زړې ورته دي شوګر ورته دي بله قسمه بیمارۍ دي ته راننوتې دي فالج مسله ورته راغله د ګردو مسله ورته شته دې باندې چې کومه خرچه ده نو 80 لاک روپۍ خرچه په دې باندې راځي نو دا خو زمونږ د غریب سړي دپاره ډېر لوی غر دی نه مونږ برداشت کوي شو نه تاسو دونه برداشت کوي شئ خو صرف د دقې یو اواز دپاره غلی یم د یوې خبرې دپاره چې دا ډېر قابل بچی دی ډېر قابل دی په هر کلاس کې به د فسټ پوزیشن اغسته په شپږم پورې د سکول وی د شپږم پورې به د پوزیشن اغسته خو چونکې د پلار د غربت دپاره د پلار د بیمارۍ دپاره نن دې ګاډۍ ته کېناسته پولې خرڅوي د هغې دپاره دې کېناسته خپله ګټه وټه کوي نو دونه قیمتي سرمایې زموږ نه خرابېږي پلیز زه تاسو ته یو ځلې سوال او مینت کوم چې د دې بچی او د دې بچي تاسو خیال وساتئ دا ستاسو فرض دی چې څه دنه وس کېږي که نه د دوی نمبر ما په سکرین تاسو ته درکړی دی زه بیا دلته نشم راتللی تاسو ډایرکټ د دوی سره رابطه وکړئ د دوی د میاشتې د 2000 روپۍ د کوارټر خرچه ده دا شان د دوی د بجلی ګیس دا شان د دې زه یم که نه صرف د دې ماشوم ته وګورئ که نه چې زه یم که نه که داسې څوک وي په ده باندې د 10مه پورې تعلیم وکړي چې سبا دی رالوی شي چې دې دکه پولې په لارو کې نه ګرځي دکه پولې خرڅوي نه قابل دی که قابل نه وي نو ما به د ده دپاره تاسو ته سوال نه کو خو ډېر قابل هلک دی ډېر قابل ماشوم دی تاسو په خپله باندې د دوی سره رابطه کولی شئ په موبایل باندې د ده نه پوښتنه کولی شئ د ماشوم په خپله هم سکول خوښ دی نو زه یم چې پلیز خپلو بچیانو ته وګورئ او دې بچیانو ته وګورئ نو چې دې سکول هم وي تعلیم وکړي د قرآن سبق وي نو ډېره به ښه خبره وي نو انشاءالله د دې نمبر تاسو ته په شیشه باندې راځي ستاسو ورځ ستاسو همدرد آینده کلتون نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله په امان